السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا حلیم سید هاشمی ما او را روان یم جنت البقیع ته د صحابه کرامو چې کومه مقبره ده هغې ته را روان یم. دا بالکل د نبی علیه الصلاۃ والسلام د روضې مبارکې نه چې راشي دي خوا لږ د هغې سره بالکل یو ځای ګیټ نمبر 363 دا ګیټ نمبر 363 دی 363 نمبر ګیټ ته به راشي په دې باندې به بقیع ته ورځي. دا بالکل د نبی علیه الصلاۃ والسلام د روضې مبارکې مخامخ څنګه چې د نبی علیه السلام روضې مبارکې له راشي په 363 نمبر ګیټ له به ځان راورسئ. په دې چې څنګه رووتې که نه دا مخامخ وګوره دا جنت البقیع دی. ها جنت البقیع دا بقیع هغې ځای ته ویلی کېږي کوم ځای کې چې ونې زیاتې وي ځنګل وي هغې ته بقیع ویلی کېږي او په دې ځای کې ونې ډېرې زیاتې وي نو ځکه دې ته جنت البقیع ویلی کېږي. به هر حال اوس خو پکې ونې نشته بالکل یو بوټی پکې هم نشته دی خو هغې زمانه کې پکې ونې زیاتې وي د دې وجې نه جنت البقیع ورته ویلی شي. د دې مقبرې ډېر فضایل دي ډېر فضایل دي. بختور دی هغه انسان چې په دې کې دفن شي بلکې د دې د دفن کېدو ارزو کول هم پکار دي چې الله ما په مدینه منوره کې دفن کړي. حدیث مبارک کې راځي د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ روایت دی وی نبی علیه الصلاۃ والسلام به فرمایلو چې د چا نه دا کېدی شي چې دی په مدینه منوره کې وفات شي نو دې د کوشش وکړي چې په مدینه منوره کې د مرګ راشي یعنی ځان خپل ژوند په مدینه منوره کې چې د مرګ هم په مدینه منوره کې راشي. ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وی کوم سړی چې په مدینه منوره کې وفات شو نو د دې لپاره به زه شفاعت کوم د دې لپاره به زه شفاعت کوم. او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به دا دعا کوله وی الله مال مرګ د شهادت راکړي او د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شهر کې مې دفن کړي. الله ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام په ښار کې دفن کړي. نو دا ډېره فضیلت والا مقبره ده. روایتو کې راځي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ یو تن راغی او شکایت یې ورته وکړو په مدینه منوره کې ګراني ډېره زیاته ده او زما اهل و عیال ډېر زیات دی نو زه غواړم چې مدینه منوره پرېږدم دلته زما ګذران نه کېږي او لاړ شم. نو ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی زه خو دا اجازت نه درکوم وی ځکه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چا چې په مدینه منوره کې تکلیفونه برداشت کړل خو مدینه منوره یې پرې نه ښودله او دله په دې حالت کې مرګ راغی نو زه به د ده سفارش کوم په ورځې د قیامت باندې. په مدینه منوره کې ته مرګ راغی او دې مسلمانو او تکلیفونه په ځان تېر کړل خو مدینه منوره یې پرې نه ښوده زه به د ده لپاره سفارش کوم. نو په دې مقبره کې چې هم څوک دفن وي نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې د سفارش زیری فرمایلی دی چې د هغې دپاره به زه سفارش کوم. نو دا ډېره بهترینه مقبره ده. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به زما تېره وه او نبی علیه الصلاۃ والسلام به راسره نو چې کله به د شپې اخري حصه شوله نو نبی علیه الصلاۃ والسلام به د شپې په دې اخري حصه کې د چهاربانک په ټیم کې دې مقبرې ته راغی. نبی علیه الصلاۃ والسلام به په دې مقبرې والو سلام واچو ای د مؤمنانو کور والو په تاسو باندې دې سلام وي او تاسو زموږ نه مخکې راغلي یې موږ په تاسو پسې را روان یو. یعنې د شپې په اخري حصه کې به ضرور نبی علیه الصلاۃ والسلام دې مقبرې ته راته او دې مړو باندې به سلام وکړه او دوی ته به دعا کوله. دا جنت البقیع دی. په دې مقبره کې ډېر معزز شخصیات مدفون دي. د ټولو نه اول کوم صحابه کرام چې دلته دفن شوي دي هغه دوه صحابه کرام دي. هغه د انصارو نو د یو نوم اسعد بن زراره او د دویم نوم عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنهما. دا دواړه صحابه کرام د ټولو نه اول دلته دفن شوي دي. دا اولني صحابه کرام دي چې په دې مقبره کې دفن شوي دي. به هر حال په دې باندې ګمبتونه د ترکو حکومت په دور کې رخ کړی شوي وو خو بیا په نورو قبرونو باندې به ورسره هم ګمبتونه روغ شو. چې کله بیا د آل سعود حکومت راغی نو هغوی یوم الهدم معنا وکړو او هغه ټول ګمبتونه یې وران کړو د قرآن او د حدیث په روشنایۍ کې. نو به هر حال هغې وخت کې اوس نشته دی. په دې کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام د خاندان هم ډېر کسان دفن دي لکه د نبي علیه الصلاۃ والسلام لورګانې زینب رضی الله تعالی عنها ام کلثوم رضی الله تعالی عنها رقیه رضی الله تعالی عنها فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها. دا څلور لورګانې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته دفن دي. او په زامنو کې ابراهیم ابن محمد رضی الله تعالی عنه هغه په دې مقبره کې دفن دی. د نبی علیه الصلاۃ والسلام تقریبا نه بیبیان دلته دفن دي. د عایشه رضی الله تعالی عنها هم په دې مقبره کې دفن ده.
دارنګه سوده رضی الله تعالی عنها او حفصه بنت عمر رضی الله تعالی عنها زینب بنت حزیمه رضی الله تعالی عنها دارنګه ام سلمہ رضی الله تعالی عنها جویریه بنت حارث رضی الله تعالی عنها او ام حبیبه رضی الله تعالی عنها او صفیه بنت حوی بن اخطب رضی الله تعالی عنها او ماریا قبطیه دا نه بیبیانی د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا په دې مقبره کې دفن دي نه بیبیانی د نبی صلی الله علیه وسلم د عائشه بیبي د روزه مبارکه هم په دې مقبره کې ده او فتح نه لګي چې کوم قبرونه دي ځکه ما درته وویل چې هغه نخني خاني آل سعود ورانی کړي دي او خې کړي دي ځکه چې کو چرته هغه وسو او زمونږ د پاکستان او د انډیا او د دغه ملکونو خلک راتلي نو بس مشکل او بیا داغه نه بچ کړو بیا مو ته دا په سجدو پراتو ځکه چې هغه خو الته مزارونه ته د باباګانو مزارونه ته سجدي کړل د صحابه کرامو قبرونه او روزي مبارکه به بیا صفات شي نو به هر حال دلته په شرکي عقاید ډیر سخت پابندي ده او دا رنګ د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو بیبي میمونه بنت حارث رضی الله تعالی عنها دا صرف مقام کې دفن ده او دا رنګ خدیجه رضی الله تعالی عنها خدیجه بنت خویلد دا په مکه کې جنت المعلا کې مدفون ده الته په مکه کې خدیجه رضی الله تعالی عنها مکه مکرمه کې مدفون ده دا رنګ نور رشتہ دار د نبی علیه الصلاۃ والسلام هم په دې مقبره کې مدفون دي لکه حلیمه السعدیه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاۃ والسلام رضاوی مور ده هغه په دې مقبره کې مدفون ده دا رنګ عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ چې کوم د نبی علیه الصلاۃ والسلام زوم دی هغه په دې مقبره کې مدفون دی دا رنګ حسن ابن علي رضی الله تعالی عنہ علي رضی الله تعالی عنہ چې کوم زوی حسن رضی الله تعالی عنہ هغه په دې مقبره کې مدفون دی دا رنګ عبد الله ابن عثمان رضی الله تعالی عنہ د عثمان رضی الله تعالی عنہ زوی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوسی دی هغه په دې مقبره کې مدفون دی دغه زین العابدین رضی الله تعالی عنہ دا د نبی علیه السلام د نوسی زوی دی د نوسی زوی دا محمد باقر رحمه الله دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نوسی زوی دی او جعفر الصادق رحمه الله دا هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د نوسی زوی دی دا ټول په دې مقبره کې مدفون دي دا رنګ په صحابه کرامو کې عثمان بن مزعون رضی الله تعالی عنہ دا بالکل اولنې صحابي دی چې په دې مقبره کې په انصارو کې د ټول نړمبه د دفن شوی او دویم چونو هغه د اسعد بن زراره رضی الله تعالی عنہ دا دویم نمبر صحابي چې په دې مقبره کې دفن شوی د فاطمه رضی الله تعالی عنها چې د خلیفہ چهارم مور ده نو د فاطمه رضی الله تعالی عنها روزه مبارکه په دې مقبره کې ده د فاطمه رضی الله تعالی عنها روزه مبارکه او سپته نه لګي چې کوم روزه ده داغي مدفون په دې مقبره کې ده دغه بعضی زینو دي پریخي دي نو نه کوي چې دې کې کوم قبرونه دي پریخي وي څنګه سعید بن زید رضی الله تعالی عنہ د هغه صحابي په 10 مبشره کې دي هغه دلته دفن دي او عروه بن زبیر رضی الله تعالی عنہ ابو بکر بن عبد الرحمن رضی الله تعالی عنہ قاسم بن محمد بن ابي بکر رضی الله تعالی ګڼ صحابه کرام دلته دفن دي او کوم د مدینه منورې چې فقها دي مشهور فقها دي هغه په دې مقبره کې مدفون دي دا ټول تفصیل چې دا مستدرک حاکم را نقل کړی دی په جلد نمبر 11 او په صفحه 193 باندې او په هغه کې دا تفصیل هغه را نقل کړی ټول به هر حال دا هغه مقبره ده چې ډیره مبارک مقبره ده ډیر صحابه کرام ډیر بلکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اکثر بیبیان دلته مدفون دي او دا مخامخ د نبی علیه الصلاۃ والسلام روزه مبارکه ده دا بالکل هغه ساړه قبرونه دي په خپل حالت باندې پاتې کړی شوي دي نو معلومیږي چې یا به د نبی علیه السلام د بیبیانو یا به د زامنو وي به هر حال دي ته څه نه دي ویلي خو دا تعین نه کېږي چې قبرونه د چا دي او د دې ځای دا قبرونه شو داسې په یقین سره نشو ویلی چې دا قبر د چا دی او په یقین سره دا ویلی شي چې دا د صحابیاتو یا د صحابه کرامو قبرونه مبارکه دي دا خبر یقیني ده او دا تعین نشته چې د چا دي دلته کې دغه روزه یو قبر مبارک دی دغه ځای کې دا چاردیوال دي تاو ده دغه ځای کې نو چې کله هم راشي عمرې ته بیا مسجد نبوي ته راشي د سحر په مانځه پسې دا کولاویږي دا مقبره نور بند دی صرف سحر مانځه پسې کولاویږي نو بیا ضرور دلته راځي دی ته او دا اوس د وتو ګیټ دی او به واپس بالکل بیا هغه زو خپل ځای ته وځي په کوم ځای چې را داخل شي الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله
الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. رونو دا کم شین گنبد چې در تخکاری د دې د لاندې زمانې کو د دواړو جهانو سردار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم آرام فرما دے. نن چې زه په کومه ځمکه باندې ولاړ یم زه سوچ کوم هم په دې ځمکه باندې او په دې ځای باندې به د رسول الله مبارک قدمونه هم لګېدلي. زه چې په کوم ځای باندې قدم ږدم زما ذهن ته دا خبره راشي دلته به جبریل علیه السلام هم خیال به ګرځېدلی وي. زه چې په کوم ځای باندې قدم کېدم زما په ذهن کې دا راشي زه هم دلته به میکائیل علیه السلام قدم هم لګېدلی. علما لیکي وایي د مدینې منورې چې په کوم ځای باندې خپک دی د کوم ځای قدم دی دا په زړه کې راوله وای دلته به د رسول الله مبارک قدم هم لګېدلی. رونو یقین په الله کې دا مې لوی ارمان و چې حدیث مبارک کې د نبی علیه السلام نوم مبارک اخلو دارنګ د نبی علیه السلام واقعیات بیانو زړه کې به دا تړپ ډېر زیات راغی دا ارزو براله کاش چې یو ځل مې د روزې مبارکې دیدن وکړلې. د دې رسول الله مبارک واقعیات مونږ بیانو مونږ ترې خوند اخلو خپله زندګي پې تېرو او دا مې په زړه باندې ارمان و چې شپه ورځ دی او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے سلام و صلات پیش کولې. یقین په الله او ډیر زیات خوشاله پدیما چې کمره راتم بالکل د نبی علیه السلام په گاونګیری کې میلاو شوې د هوټل کې چې سټم می زړه وغواړي راتلې شم او په نبی علیه السلام باندې درود ویلې شم. ستاسو د ټولو د طرف نه به هم په نبی علیه السلام درود پیش کوم. چا چې راته ویلي دي د هر تن نوم اغستلی نشم خو داسې به ووایم چې ما ته چا ویلي دي د هغې ټولو دي په نبي علیه السلام باندې درود او سلام وي. دا ډېر مبارک ځای دی ډېر مبارک ځای دی. دلته نبي علیه السلام خپلې شپې او ورځې تېرې کړي دي. دلته نبي علیه السلام په دې ځایونو کې ډېر زیات ګرځېدلی دی. دا کومه ځمکه چې موږ ته په نظر باندې راځي دلته د رسول الله مبارک قدمونه په هر ځای کې لګېدلي دي. دلته ابوبکر صدیق ګرځېدلی دی دلته عمر فاروق ګرځېدلی دی دلته عثمان غنی ګرځېدلی دلته علي المرتضی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دی ګرځېدلی دي. دا هغه ځمکه ده په دې باندې د صحابه کرامو قدمونه لګېدلي دي. وایي په مدینه منوره کې چې ګرځې سترګې به ټیټې ساتې اواز به نه پورته کوې. زم په دې ویډیو کې لږ اواز کم د دې وجې نه ساتم چې بې ادبي رانه چېرته ونه شي. اواز مې پورته نه شي چېرته اواز به نه پورته کوې اواز به کوز ساتې سترګې به ټیټې ساتې په ادب او په احترام سره به ګرځې. الله تبارک وتعالی دې تمام مسلمانان دې ځای له راولي.